دوستانو د شهرزاد شاه سلامونه ومنئ او یقینا چې کومه موضوع ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم نو هغه دا چې په اسلام آباد کې د بلوچستان نازني زنانه راغلي دي او هغوی د بېدرکه کسانو د پاره یو کیمپ لګولی دی وایي چېرې زموږ بېدرکه کسان دي را پیدا کړي شي. دا د هغوی جمهوري حق دی، هغوی راتلی شي، هغوی دغلته کېناستی شي، هغوی هلته خپل حق غوښتی شي، هر څه کولی شي. په دې ټولو خبرو کو سره موږ ملګري یو. خو زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې موږ باچا خان سره یو ځل ناست وو، نو هغه موږ ته وویل چې یاره بچې یو د چاړه پرهري هغه ورځي او یو د خولې پرهر وي خو هغه نه ورځي. نو وروسته بیا په هغې باندې پیم کړو. نو دا کمې خبرې چې دغلته د مهاجر دا کم بلوچیان چې راغلي دي په خپلو کیمپونو کې کوي که نه، نو تشدد یوازې په لاس باندې نه کېږي، تشدد په خوله باندې هم کېږي. او موږ وایو چې یاره د هر څه غزار رغېږي خو د خولې غزار نه رغېږي، د ژبې غزار نه رغېږي. نو د مهارنګ بلوچ چې دا کوم ټکي استعمال کړي دي لکه د جینوساید غوندې ټکي، جینوساید اوس په بلوچستان کې کوم ځای شوی دی، دا زما په خیال دا به څه ډېره تیزه لاړه. ښه بیا د هولوکاسټ ټکي استعمال کړی دی چې لکه هولوکاسټ چې جرمني هټلر راپاسېد او ټول یهودیان اوس وځول په بټو کې. نو بیا ټولو بهرني ملکونو ته ویلي دي چې تاسو زمونږ مدد له راورسئ او زمونږ امداد وکړئ او زمونږ دپاره لیکلو کې په اخبارونو کې او زمونږ دپاره پیټیشن یې داخله کړئ، زمونږ دپاره دا چل وکړئ هغه چل وکړئ. نو غالبا چې دا خو دا د پاکستان د ریاست خلاف د یو کلو جنگ اعلان کوي او ځان ګڼي چې زه یو مظلومه بلوچ یم او زه د خپلو بېدرکه کسانو دپاره روتې مظاهره کوم. او ورسره په داسې وخت کې دا مظاهره کوي چې دلته د تحریک انصاف الیکشن لکه را روان دی. د الیکشن 2018 الیکشن نه مخکې دوی د منظور پښتین یوه لوبه جوړه کړې وه او داسې اوس د دې الیکشن نه مخکې دوی اوس د مهرنګ بلوچ دغه جوړه کړه، لوبه جوړه کړه که نه. نو هر څوک په دې پوهېږي چې دا په کومه وجه باندې کېږي. زه دوی ته دا وایم چې ګوره تاسو په دې ملک کې چې کومې ټکي ته استعمال کړل، کوم الفاظ ته استعمال کړل د دې ملک دپاره او دا دې هم پکې ووایي چې یاره موږ له پاکستان نه ازادي راکړئ، نو یقینا چې دا د سیاسي بصیرت لا تا کې نشته، ته لا سیاسي بلوغت ته نه رسېدلی او ډېرې غلطې خبرې دې کړې دي او بلوچستان د پاکستان یوه حصه ده، وي به او انشاءالله وي وی. ستا دا خبرې چې کومې دي مهرنګ بلوچ پی بي دا ډېرې ګډې وډې دي، دا ډېرې داسې دي چې نه پوهېږم ته خو یو سرکاري ډاکټره مې او ښه تنخواګانې ملې، نو مهرباني وکړه مطلب دا دی چې لکه لږ په حد و حدود کې اوسه، ځکه چې یو ریاست هم خدای دې کړي چې هغه د امریکې ریاست هم وي، خدای دې کړي چې هغه د برطانیې ریاست وي، خدای دې کړي چې هغه هر یو ریاست وي، هغه دا نشي زغملی چې تر نورو ملکونو له دعوت ورکړي چې راشئ زمونږ جنوساید کېږي او هولوکاسټ زمونږ کېږي او تاسو راشئ او زمونږ په دې کې مداخلت وکړئ زمونږ په دې ملک کې او موږ د دوی نه خلاص کړئ. نو دا خو تا بالکل لکه هغه ټولې قصې دې بس ختمې کړې، لکه ټولې قصې دې ختمې کړې. نو موږ تا سره بالکل په دې کې نه یو ملګري، ستا دا طریقه هم غلطه ده، ستا دا مطالبې هم غلطې دي او دا ټول شیزونه چې کوم دي نو دا ستا غلط دي. ته په سمه لاره باندې روانه شوه، یو پوره من احتجاج دغه ته کې کوه، خلک به درشي، در روان هم دي خلک. البته تعالی خو چې کومه کسان درځي نو ته ورته وایې چې ته به زما نه د خپلې خوښې سوال کوې، نو ستا د خوښې سوال خو ستا نه څوک نشي کولی، تا باندې به کراس کوېسچنز هم کېږي او ته به د هغې جواب هم ورکوې. خو دونه نیازبینه ته موږ په اسلام آباد کې ساتلې چې ته وایې چې ما له به د خپلې خوښې کسان راځي او ما نه به تپوسونه کوي او که زما خوښ نه وي نو هغه دلته نه راځي. نو د پاکستان ریاست خو تا سره دونه نرمښت کوي. خدای دې وکړي چې یو ځل تاسو بلوچستان ته لاړ شئ او د خپلو سردارانو خلاف یو
داسې یو مومنټ جوړ کړي چې دا سرداران تاسو سره څه کوي په بلوچستان کې که نه هغوی ته مطلب دا دی چې بیا خړې وي سترګې مو ورته خړې وي خبرې وکړو په دې باندې خو لږ په دې باندې سوچ وکړئ ښه مهرباني